اولئک الذین دا حق خلق دی اشتروا ضلالت بالهدى چا چې واخستی گمراهی واخستله د هدایت په بدله کې والعذاب بالمغفره اور عذاب واخستی د بخشش په بدله کې فما اصبرهم علی النار دا څومره بے صبر خلق دی پر ور باندې ذالک بان الله نزل الكتاب بالحق دا ټول په دی وجه باندې چې بهشک الله را نازل کی کتاب د حق سره وان الذين اختلفوا في الكتاب اور بهشک دغه خلقو اختلاف پیدا کی په کتاب کې لفی شقاق بعید البته دا په ډیر لري ضد کې مبتلا شوی دی دا د قران پاک سورۃ البقره آیت نمبر 115 اور 116 په دې آیاتو کې الله رب العزت فرمایي چې دا کافران دا يهوديان دا نصرانيان دا دومره گمراه خلق دي چې دی هدایت پرشوي گمراهي واخستله الله هدایت ورکی کتاب دی کتاب پرشوي گمراهي واخستله اور الله دو شان کشول یو بخشش بل عذاب دی را ولا رسول بخشش پرشوي عذاب واخستي الله ودا خلق ورته لیونی دي د ور د پاره ځان تیار کړی دي زه مغفرت ورکوم دی عذاب خوشي زه هدایت ورکوم دی گمراهي خوشي نو مطلب ادا دی چې موږ ور ته تیار یو دی پر ور باندې صبر کوونکې دي ور ته بیا تاب دي الله دا کار مرتدی سره وکړو اور الله فرمایي چې دا ولې د دې سره په دویم آیات کې دا کار ولې دا په دې وجه باندې چې ما یو کتاب را نازل کې د اسمانه سره ډېر حق کتاب او رښتیا کتاب ما را نازل کې دی په هغه کې اختلاف پیدا کړي کومې خبرې چې د دې د ذهن مطابق وي د ژوند مطابق وي د دې د مزاج مطابق وي اسانه وي اخو دې منله کم چې د دې د مزاج خلاف د عقل خلاف د سہولت او د اسانی خلاف دغه مخالفت شروع زموږ معاشره هم تقریبا د دې شي صدا کړه زموږ معاشره کې خلک هغه خبرې خوښوي چې هغه د مزاج مطابق د مولا صاحب هغه فتوا د خوښه ده چې د مزاج مطابق یو مولا دوه مولا درې مولا پنځه مفتیان سره بدلی را بدلی ځکه چې د مزاج مطابق فتوا راسي لس دار الافطار لذي لس ځای لذي صرف پر دې بنیاد باندې چې زما د مزاج مطابق فتوا راسي زما د پر سہولت پکې پیدا سي دین اسلام آسان ضرور دی لیکن د مزاج مطابق نه دی دین اسلام کی سہولت ضرور ستا لیکن دین اسلام ستا د مزاج په تابعداري کې نشي چلیدلای دغه د يهوديانو مزاج ګوره قران کې الله رب العزت بیان کړی دی دا د يهوديانو مزاج دی دا د نصرانیانو مزاج دی چې خپل د مزاج مطابق د دین اسلام الله فرمایي چې لفی شقاق بعید دا پر ډیر لري بغاوت او په سرکشي او په ضد کې راغلي دي دی واپس نشي راتله کله چې انسان ډیر ګناوي کوي الله او د رسول ډیر مخالفت کوي بیا کې کله زړه وغواړي چې زه د قران تلاوت کوم نشي کولای کله زړه وغواړي چې تهجد یا د نور منځونو کوم نشي کولای ځکه چې د الله په بغاوت کې راغلي الله دې عمل توفیق